مانچا سره و مال کا کپ لګیټه دی مې پلار د خبر نه دا کاڼې راوړه اوس چې تللی وم کور کې ژړا نه درځي؟ نه جي زنانه دې هلته څنګه ژړا کوي بیا ټول په ژړا کېږي. ستا بابا څه شو بچي؟ هغه مړ شو. بس ارمان مې دا دی چې تعلیم وکړم او دا قاتلان خپله لاسته راشي. زه به درځم او بیا به تاسو سره کېږم. شکر مې رابوس کړی دی او ویشتی دی. سل دې مړه شو د سلو مشر دې مړ شي دا خو د سلو مشر عمر ستا بابا چا مړ کو؟ ابھی میں سماجی بندہ ہوں، میں ایسے لوگوں کے راضینامے کے لیے کبھی جاؤں گا نہیں کسی کے پاس، کیونکہ اس ایک پگڑی پھینکنے سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. ملګري مې دا بوتلو په باندې ویشتلو پې خدمت والا ډېر وکړو عذاب یې ډېر. پشتوں کا مطلب پختوں کا غیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے معصوم بچوں کو رلائیں، ان کی زندگی اب کیسے گزرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، میں آج آپ کو انتہائی افسوسناک واقعے سے متعلق آگاہ کروں گا جس میں دوست نے لین دین کے تنازع پر سابق ناظم پی ٹی آئی ماہر خان کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا اور پھر ماہر خان تقریباً 1.5 ماہ تک موت و حیات کی جنگ لڑتے لڑتے آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ واقعہ کیا تھا، اصل حقائق کیا ہیں، ہم مقتول ماہر خان کے ننھے بچوں کی فریاد بھی آپ کو سنائیں گے، مقتول کے ورثہ سے خصوصی گفتگو بھی آپ کو دکھائیں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول ماہر کے بچے موجود ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا بڑا بیٹا ہے وہ معذور بھی ہے، ایک پاؤں سے اس کے ہاتھ بھی اسی طرح ہے اور یہ 2 چھوٹے بچے ہیں اس کے. بات کریں گے ان کے ساتھ. ساتھ سنم دے مزیر دارا تو بابا ستا بابا چا مړ کړی؟ ابھی تو چې کله ستا بابا زخمی شو هسپتال ته به ولتلی او جي څه به یې ویل تا ته؟ بس اواز پې نه راتلو ولاړ به ورتاسې. چې کله ستا بابا و نو څه به تا ته به څه ویلې چې ته به غټ سړی جوړېږې، څه به کې څه به نه کې، تا ته به څه ویل؟ موږ ته به یې ویلي وایي چې غټ شئ، وایي تربیت هره څه بدله کومه ښایسته. موږ یې تربیت راکړ ډېر څه راکړ. ستا بابا خو پی ټی آی کې و، عمران خان پارټۍ کې و که نه؟ نو عمران خان پارټي وله څه وکړه چې اوس کله به هغه وفات شو؟ نه چې لا اوسه پورې راسه نه شوي، کسان نه دي نیول شوي. نه دي نیول شوي؟ نه جي ستا پیدایشي ده خپه معذوره ده که نه څه واقع شوې وه تاسو؟ او جي پیدایشي ده. علاج یې دله کړی؟ پهلې راله اپریشن کړی و د دې، اوس هم لا نه دی کړی. اوس چې کله ته رالې نو شازیب به یې د تا ویل چې زه د پلار قبر له تللی وم، چې لاړې هلته څه وو؟ هلته بس قبر کې پروت څه به ویم. بابا له دې اوازونه ونه کړل چې پاسه کور کې لکه وایي چې ستا چې کوم چې ماما چې کومه ده هغه پاسېږي او بېهوشېږي، دوباره بېهوشه کېږي کور کې. او چې بېهوشه کېږي. ته خو بس حوصله وکړه که نه، ته خو تکړه شه، د بابا په شان دې تکړه شه، خلکو به کارونه کوې، منډې به واخې، سماجي کارونه به کوې. ته خو حوصله چې ته بیلې نو بس بیا خو به کور کې به بیا ماما دې به هم حوصله بیلي که نه؟ کور کې ولا حوصله ورکوه، کور کې حوصله پکار ده زنانه ولا، او دلته داسې بیسه که جړا راشي خیر دی. کور کې ژړا نه درځي؟ نه جي زنانه دې هلته څنګه ژړا کوي بیا ټول په ژړا کېږي. او بابا به څه ویل چې لکه ته خو زما ډېر تکړه زوی، دا به درته ویل؟ او جي تا به ورته بیا څه ویل؟ ما به ورته ویل هم صحیح ده، به اوس هم دلته روغ چې موږ ته ویلې وایي په ځم به چکر به هم در کومه. تو سکول وې؟ او جي دویم کلاس کې؟ کې جي کې جي کې. سو ارمان دې څه دی چې لکه غټ شي څه به جوړېږي؟ بس ارمان مې دا دی چې تعلیم وکړم او دا قاتلان خپله لاسته راشي.
بابا چې کله ستا ولګېدو هغه ټایم تا ته پته ولګېده چې لاړې نو بابا صاحب چې زه چای شته ما څه خبرې تا سره کړي دي؟ موږ ته پته نه وه زما بابا مې په 10 بجې لګېدلی و موږ 4:30 بجې خبر شو کور کې چا ته هم پته نه وه؟ نه جي ټوله محله خبره وه خالي زموږ کور نه و خبره بیا چې کله تاسو خبر شوئ بیا موږ چې خبر شو زه ډایرکټ لاړم هسپتال ته هغه ټایم بابا دې هوش کې و؟ نه جي دننه اپریشن زیږو بېهوشه و چې کله بیا هوش کې رالو بیا تا سره خبرې کړي دي؟ نه جي هغه ټایم کې لا سم هوش کې نه و 15 ورځې بېهوشه و اختر پر روزم بابا دې هسپتال کې او جي تاسو خو بیا اختر به نه کړي؟ نه جي नाज़रीन आपने इस बच्चे की गुफ्तगू सुनी इसकी आंखों में आंसू और दर्द भरी बातें आपने मुलाहिज़ा फरमाई मेरे साथ एक और बच्चा भी उसको मौजूद है इनसे बात करेंगे स्ता सुनुम दे हाँ उमेर स्ता बाबा चा उमर को ताबिद पेजनी मख के बरातलू स्ता बाबा ला दलता बरातलू नुस्से वेल स्ता दा बाबा स्ता संगे हुइश्तो Kado walkala pese walkala oi pese balasa abe walkala leo oi alta alta pahuncha kar bakino alta ba last oi alta me walkala le agam la kero salute botale de aviste sekono la buskala de aviste de تا ته بابا سے ویلې چې زه به تاله سره وړم موټر بدل وړم اوس خو ستا بابا اوس بابا چېرته دی هسپتال کې دی چې کله ټیک شي بیا به وړي دله موټر ته تلې بابا له تلې کله تلې وې پرون تلې وې بابا سے नाज़रीन आपने इस उमेर की गुफ्तगू सुनी ये अभी भी कह रहा है कि मेरा बाबा जो है वो हस्पताल में है और उसको उसके दोस्त ने फायरिंग करके ज़ख्मी किया था जो माहिर ख़ान था वो इस इलाके के लिए काफ़ी समाजी शख्सियत था काफ़ी काम भी करता था यहाँ पे तरक्याती कामों के अलावा और जो मज़ीद काम होते थे ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया या इसके अलावा मज़ीद जितने काम थे उसकी एक और बच्ची मौजूद है इससे बात करते हैं स्था सुनम दे हाँ तो स्कूल में सब बाबा से शुरू जी हाँ मर्शो तो बाबा से वेले मैं तो बेवले वैसे बजाऊंगा मैं पे बता सर कि दम कल अस्पताल के तो ले तली भी टीम ता से खबर करी से वेलता था मैं तो बेवले जर सब को बेवले था सर के दम उस लगस्ता बाबा जी चाहिए तो पेजने आवा तो बरात को आवा खबर ही वो सारे खबर जमा लाल पलाले मोटे बेवले भैया वीडियो वाला सरकारी जेल के पजावाने चे बची के वाने चे हमारा मरगरे भी हमार को आगा मरगरे में दा बोतलों पे बाना विश्तलों पे मंगनों खबर पे هر نوم مې دی پلار نوم مې مظفر دی عابد ولد بنارس ته اظهرخانۍ اوسېدونکی دی زما سره انتقالونه شپېتاویا لکه روپو معامله ده بس په هغې باندې په عذاب کړی وم اوسې چوا ګوجرو ته بویولی وم او په باله باندې او تمانچه ورسره وه مالګه ګپ لګېټه जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ PTI के सरगर्म कारकुन मकतूल माहिर ख़ान के भाई मौजूद हैं इनसे बात करते हैं लावल अल्लाह पाक तासुल सबर दर के डेरा कटा सदमा दा रतवी दा वाक़या संग शे व कल शे व टूल तफसील रातो السلام علیکم دا جی دا واقع خو په 21 رمضان شوی و بس موږ ورور چې کوم دی زخمی حالت کې هسپتال ته منتقل شوی او پرون هغې ساه ورکړله
دا واقعیت د انتقالونو په معامله کې شوی و. د عبید نامې کس ورته ویلي رینګ یې ورته وکړله چې باید تاسو راشئ زه تاسو له انتقالات درکومه. دغه بهانه باندې د کور نه بوتلل چواګوجرو ته. چواګوجرو کې بیا باډۍ هغه زوړ پل په نوم باندې یادېږي هغلته یې فایر وکړ 3 ورځې. هغې نه پس زخمي شولو. زخمي په حالات کې هسپتال ته منتقل شو. هسپتال نه دې خوا پرون نابل پرون یې ساه ورکړله. دا د 100 روپو انتقالاتو لکه مجموعي طور پر څومره لکه تنازع د 100 روپو وه؟ دا تنازع هېڅ معلومات ماته نشته. خو زموږ د ورور ویډیو پریز بس هغې داسې ویلې 80 لک پورې یا دې نه یوبه و. دا معامله ده ورسره زما. چې څنګه تاسو ویل چې 21 رمضان باندې دا واقع شوې وه او دې بیا پرون ساه ورکړې ده، نو دا آیا لکه دومره ورځې هسپتال کې و آی سی یو کې و اپریشن یې شوی وي نور علاج ملاج یې شوی و؟ دا جی په آی سی یو کې و 3 اپریشن یې غټې سرجرۍ یې وشولې 3 خو په 3مه سرجرۍ کې چې کوم دی هغه زخمونو زور یې رانه وړو د دنیا نه لاړې. دې ناظم کله جوړ شوی دلته؟ د تیر الیکشن کې غالبا 23 کې دا الیکشن شوی کې 21 کې دې کې ناظم جوړ شوی. مونږ چې کله نه راغلي وو ستاسو د علاقې ته پرون نه مونږ ګورو لګی په سوشل میډیا باندې هم د علاقې والم ډېر زیات خفه دي خلکه چې چاته مونږ د ماهر خبره کوو هغه اوښکې بس په جړا شي एकदम لکه ماهر کې داسې څه کوالټي وه چې هر سړی ورپسې خفه دی. د پښتو یو متل دی وایي سل د مړه شو د سلو مشر دې مړ نه شي. دا خو د سلو مشر و. لکه دې علاقې دپاره ډېر زیات لکه خدمت و لوی واړه لکه هر یو سړی خفه دی په ماهر پسې. جی دا څومره کارونه چې تاسو وینئ دا موجوده روانو نیمګړي پاتې شولو دی. ماهر سره آخري خبره دې څه شوې وي؟ هر څه بیا اخري دغه شوي وي خدمت یې مراله ډېر وکړو عذاب یې ډېر وایي زه به یې شل راښه شم هر څه بدله در کوم خو هغه موږ سره زموږ تر زموږ منځ نن پاتې نه شول هغه د دنیا نه لاړ. دا بچیان هم ډېر واړه دي. دا مو چې سهار قبر لتلی وم او د پلار قبر نه مې خاوره راوړه جب کې ورسره ده. د بچیان له موږ جواب څه ورکړو. زما د ورور 50-55 دیر د تېرېدو باوجود زما د ورور قاتلان نه ګیرېږي. زما په د عدالت په نظام باندې سوالیه نشان نه راځي. د پاکستان د ارګیزاد کارکون دی صوبایي ګورمنټ دی دې څه وکړو موږ له زما د ورور مقتلان نن ګرځي اوسه پورې په کور کې نن کور دروازه بنده کړه. 50-55 دیر تېرېدو باوجود زما د ورور قاتلان ګیر نه شو. زما د وخت د حکومت نه د احمد طالبه ده زما د ورور قاتلان دې ګیر کړی شي په هر صورت یې. زه خپل ورور قاتلان غواړم د قانون کټهري ته دې راشي. لکه تاسو چې پولیس دې کې غفلت کړی دی؟ بالکل یې کړی دی. بالکل غفلت شوی دی. دا اوس چې کوم اس ایچ او بدل شوی دی مخکې عصمت خان و وبه شي خو څه یې وکړو چاپه غورځم په چاپه کوم څه زما د ورور مقتلان آزاد ګرځېدل. بالکل د پولیسو غفلت شوی دی. سی سی پی یو صاحب څه بار وینا شوې ده اس پي صاحب څه شوې ده خو هېڅ ریسپانس یې موږ له رانه کړله. عوام خو چې لکه پولیس ډېر لکه په میرټ کارونه کوي قبضه ګروپو خلاف منشیات فروشو خلاف جرایم پیشه خلاف نو دلته بیا ولې پولیس کارونه کوي؟ بالکل یې کوي خو اوس که چېرته ما د ادارې خلاف خبره وکړه د دې ځای نه زه ږغېږم خو قانون زما سوالیه نشان دا دی چې دومره غټې صحنې باوجود زما د ورور مقتلان ګیر نه شولو. غفلت نور څنګه غفلت زه دې ته ویم که نه چې 50-55 دین د تېرېدو باوجود زما د ورور قاتلان ګیر نه شولو. ماهر خان چې کله تلو د ملزم سره تلو دلته چاته ویلي و چې زه دې سره ځم یا نه بس اچانک همدغسې لاړو؟ جی بالکل زموږ والي صاحب ته یې ویلي و چې زه لاړم بدبخته راته ویلي چې زه به تا له انتقالات در کومه. بیا هلته نه فایر باوجود زموږ والي صاحب ته رینګ وکړلو چې زه خو عبید کس ویشتلم او په چواګوجرو کې یم. زمونږ چې دې ماشومانو سره خبرې کېدې دوی وایي چې کور کې زمونږ مور د هغه بېهوشه کېږي راپاسي بېهوشه کېږي نو لکه دا ماشومان هم پلار پسې ډېر زیات خفه دي دغسې کور کې هم ډېر لکه خفګان ډېر دی. خفګان ډېر دروند دی. تاسو ما مخکې مې ویل چې سل دې مړه شو د سلو مشر دې مړ نه شي. زما د وینا زما څه نور څه خبرې نشته چې تاسو ته وکړم خو د زړه ټوکړه ورانه بېله یې کړه. الله پاک دې تاسو امیر
नाज़रीन, आपने मकतूल के भाई की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा शाहज़ेब खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपकी हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि आप ही का एक कारकुन था, कारकुन नहीं बल्कि साबिक नाजिम था, और एक एनर्जेटिक और एक ऐसा कारकुन कि हर जलसे में वो आपके साथ होता था। कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? गफलत कहाँ पर हुई? इलाज में हुई? मुलजिमान क्यों नहीं पकड़े गए? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्र है कि आप और ये मेन इशू उठाया पेशावर के लिए। ये बुनियादी तौर पर पुलिस की गफलत में, मैं ख़ुद रूलिंग पार्टी का वर्कर हूँ, लेकिन मैं इस केस में मैं इसका ऑन नहीं करता, क्योंकि माहिर हमारा भाई था। माहिर ने इलाके के लिए बहुत सारी खिदमात की हैं, और पुलिस वाले चाहें तो जैसा CCP साहब का विजन है, जिस तरह आपने कहा कब्जा या ये जो लैंड ग्रैबिंग है, जितने भी 2 नंबरी हो रही है, CCP साहब इसके लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन ब्रेन टेक्निक, वो इसमें भी इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बंदा पकड़ा जाएगा। अगर क़ानूनी दाव पेश पे हम जाएंगे तो क्रिमिनल लोगों के पास ये माइंड सेट होता है कि हमने ट्रांस बेल कराना है, बेल को लंबा कैसे करना है, जज को जो है किस तरह हमने इमोशनल दबाना है, तो वो लोग ऐसे टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही उसको फील हुआ कि मेरी जो है वो बेल खारिज हो जाएगी, तो वो फ़ौरन वो अदालत से भाग गया था। उसके बाद हमने काफ़ी पुलिस ऑफिशियल से रब्ते करने की कोशिश की कि आप प्राइवेट टेक्निक इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि ये झगड़ा तो नहीं था ना, ये तो बकाया था इसका। वो इसके पीछे घर आया, इसके लोग आया, इसको लेके चूहा गुजर, और केस को ऐसा रंग दिया जैसा कि वारदात हुई और स्नैचिंग की, डकैती की, ऐसा रंग दिया। लेकिन शहीद तो अपने कातिल को कभी नहीं बख्शते। इंशाल्लाह ज़मीन की तल से ये निकलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा पुख्तो कल्चर, रिवायत, हमारी गैरत ये नहीं है। हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना कि मूँग पिंजे काला ज़ाड़ा मुसलमान पुख्ता नहीं हूँ। तो पश्तो का मतलब, पुख्तो का गैरत का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे मासूम बच्चों को रुलाएं। इनकी ज़िंदगी अब कैसे गुजरेगी? हम कुछ लोग आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, कुछ दिन बाद हमारे अपनी मसरूफियत होगी, इनका क्या बनेगा? एक डस्ट की वजह से, एक फायर की वजह से पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। तो कमाल की बात ये कि ये जिस इलाके के वहाँ के लोग सफ़ेद दाढ़ी वाले की मुंगरा गलू तो अल्लाह रज़ा हुआ, तो ये अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह इतना ज़ालिम है, अपने कौम पर इतना, अपने लोगों पर इतना जुल्म करता है। ये तो हमारी बदबख्ती है, ये तो हमारे छोटे छोटे मसलों की वजह से इन्हीं लोगों के फिर घर के बेइज्जतियाँ, इंसल्टें होती हैं पुलिस ऑफिशियल के ज़रिए। तो ऐसे एक्शन में मैं सूबाई हुकूमत से भी अपील करता हूँ, IG खैबर पख्तूनख्वा, CCP पेशावर, कि आप इस पर फ़ौरन एक्शन लें और इन बंदों को गिरफ़्तार करें, वरना माहिर के लिए हम इंशाल्लाह एहतिजाज पर भी जाएंगे जब तक माहिर, शहीद माहिर के कातिल नहीं गिरफ़्तार होते, ताकि पेशावर में ऐसे वाक़ये कम हो सके। सिर्फ कब्जा ग्रुप ये तो नहीं है ना, यहाँ पर पूरे पंजाब में इतनी क्राइम रेशो नहीं है जितना पेशावर में। तो हम सब ने इसमें अपना रोल अदा करना है। हमने ये नफ्सियात ही ख़त्म करनी है कि पुख्तो दे, गैरत दे और डस दे। ये जो नई नस्ल, ये जो टिकटाके और ये मेडिसिन लेते हैं, डांसिंग पिल्स लेते हैं, ये इनका रिएक्शन है। ये जो 2 नंबर स्नैचर आप देख लें, यही उनका बैकग्राउंड होता है। तो ऐसे लोगों को मैं समाजी बंदा हूँ, मैं ऐसे लोगों के राजीनामे के लिए कभी जाऊंगा नहीं किसी के पास, क्योंकि इस एक पगड़ी फेंकने से पूरा मुआशरा ख़राब होता है। तो ये ऐसे कैसे माहिर का, तो समाजी लोगों को भी चाहिए कि अपने हुदूदात के तयन करें। चलिए, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस ने गफलत की, पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, माहिर काफ़ी अरसा ज़ेर इलाज रहा, कहीं मेडिकल सतह पर कुछ गफलत तो नहीं हुई या इलाज बड़ा बेहतरीन हुआ? देखिए, इलाज उसका ठीक हुआ था, वो ट्रिपल इजीम एंटीबायोटिक पे था, लेकिन फायर की वजह से जब उसको पहली सर्जरी की गई थी तो उनके आर्गन्स जो थे, लाइक पिंक्रियाज का डैमेज हो गया था, एक किडनी उसकी आउट की गई थी, लिफोमिया हुआ था, और वो उनके बदन में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें जो फीसिस होते हैं वो पूरे बदन में CNS और CV सिस्टम तक फैल गए थे, जिसके बाद उसका रिकवरी पे आना मुश्किल हो गया था। वो ट्रिपल इजीम एंटीबायोटिक था, इलाज ठीक हुआ था, उसकी पूरी थी, वो डॉक्टर ने अपनी आखिरी हद तक कोशिश की, मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर भी राब्ते में रहे। लेकिन वही बात कि ये माहिर की बात नहीं है, ये पूरे पेशावर की बात है, ये पुलिस के लिए टेस्ट केस है। अगर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने 100% मेरिट दिखाई तो पुलिस का मोरल वही बुलंद रहेगा, वरना हम एहतिजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि आप मुकाबले करके लोगों को
مار رہے ہیں وہ تو آپ کا اپنا کام ہے، لیکن ہمیں انصاف عوام کا کام اس کے ساتھ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، اس کو عبرت کی یہ سزا دیں تاکہ قوم آئندہ کے لیے دیکھ سکے کہ ایک چھوٹے سے اپنے پیسے بچانے کے لیے کوئی ایسے کر رہے تو آئندہ کے لیے کوئی کر کے بتائے۔ پھر آپ بھی تحریک انصاف کے صوبائی قائدین میں آتے ہیں، کافی آپ کے خدمات ہیں۔ ماہر خان بھی جو تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا کافی سرگرم تھا، سی ایم کے نوٹس میں لائے ہیں یا کسی ہائی اپس کے نوٹس میں لائے ہیں؟ جی سی ایم کے نوٹس میں بھی ہے، سینئر منسٹران کے صاحبان کے نوٹس میں بھی، ایم این ایز ایم پی ایز الیکٹیبلس کے نوٹس میں ہے، اور یہ کیس ہم اس کو ایز اے پی ٹی آئی ورکر نے ڈیل کر لیا، ہم اس کو ایز اے بھائی ڈیل کر رہے ہیں، جس طرح بھائی ڈیل کر ہوتا ہے۔ ماہر ہمارا دوست تھا، اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا پڑا تھا، پچھلے 15 سالوں سے میں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں تھا، اور وہ میرا فخر تھا، میرا غرور تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ایک سگا بھائی میں کھو گیا مجھے تو ایسے غم درد ملا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو صبر دے اور دعا ہے کہ قاتل جلد از جلد گرفتار ہو۔ آمین جی، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایچ او چمکنی فواد احمد موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں۔ فواد خان، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک واقعہ ہوا تھا، سابق ناظم پی ٹی آئی کا قتل ہوا تھا، ہوا کیا تھا، حقائق کیا ہے، اب تک تفتیش کہاں پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے تو 11/3 کا وقوع ہے، مارچ کا، اور ماہر خان جو ہے تو پہلے زخمی تھے، اس نے رپورٹ کی تھی اسپتال میں کہ میرا دوست ہے عابد جو اسکول ٹیچر بھی ہے اور سیکنڈ ٹائم میں جو ہے تو انتقالات وغیرہ کا کام بھی کرتے ہیں، بطور ایجنٹ کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس تنازع میں میرے اس کے ساتھ کچھ رقم کی لین دین کی طرح وہ مسئلہ تھا، تو یہ میرے پیچھے گھر آیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو یہ آگے چمکنی کی ایریا عمر خان پل کے قریب، تو ان کی تکرار ادھر ہوئی اور اس پہ فائرنگ کر دی، تو اس فائرنگ کی وجہ سے یہ زخمی ہو گیا تھا۔ ہماری جب ورثا سے بات ہو رہی تھی، وہ پولیس سے کافی گلہ مند ہیں کہ ملزم نہیں پکڑا گیا، تقریباً 1.5 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، تو آیا واقعی یہی بات ہے یعنی پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے؟ بے شک پولیس نے کارروائی کی تھی، جس کی وجہ سے ملزم نے بی بی اے کی تھی، بی بی اے کے بعد وہ جو ہے تو ادھر ریکال ہو گئی تھی بی بی اے۔ ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم نے بہت کام کیا اس میں، اور بہت ابھی بھی کر رہے ہیں، چابی بھی لگا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو انشاءاللہ بہت جلد گرفتار ہو جائے گا ملزم۔ جو سابق ناظم تھا پی ٹی آئی کا ماہر خان، کتنے فائر لگے تھے اس کو، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ اسپتال میں زیر علاج رہا؟ بالکل جی، یہ تقریباً 1.5 مہینے زیر علاج تھا، اور ٹھیک بھی تھا، لیکن انسان زندگی موت کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر تقریباً 4-5 فائر اس کو لگے تھے، اور پرسوں جو ہے تو اس کی فوت ہو گئے تھے، تو ابھی بھی انشاءاللہ شروع انشاءاللہ کام کریں گے اس میں۔ ماہر خان سے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ کچھ لین دین کی ہے، یعنی صرف اسی جو ملزم عابد ہے اس کے ساتھ اس کا لین دین؟ اس کے بارے میں بھی تو موجودہ معلومات کے بنا پر نہیں آ رہے، لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کچھ اور بھی ہو اس میں درمیان میں۔ اور یہ مجموعی طور پر کتنی رقم تھی انتقالات کی؟ تقریباً یہ تو 6.5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں ابھی فی الحال، ابھی موجودہ 6.5 لاکھ روپے، موجودہ 6.5 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، 6.5 لاکھ کی اس کے ساتھ مسئلہ تھا۔ لیکن ہماری جب ورثا سے بات ہوئی تھی تو وہ 70-80 لاکھ روپے یار ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، جو کاغذات وغیرہ ہیں، تو یہ ہیں، ہو سکتے وہ دوبارہ جو ہے تو یہ ان کا کچھ وہ کم ہو جائے تو آ جائیں، اور ان کے پاس اور کوئی ثبوت ہو تو اس کے ساتھ ہم لگا لیں گے پھر دوبارہ۔ چلیں، بہت شکریہ۔ مہربانی جی۔ ناظرین، اس واقعے نے بچوں سے باپ، گھر والوں سے سہارا اور علاقے سے ہنستا مسکراتا چہرہ چھین لیا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔